مونږه نن چې کوم کنسپټ شروع کوو نو هغه د اوپس باره کې دی. So let's see about oops. Oops خنه دی اوپ ته ٹھیک ہے نا. So OOP system, so object oriented programming, that is a concepts دی. زبدا سویم چې دا OOP چې کوم دی دا یو concept دی د coding. It's a concept. دا OOP تاسو ګورئ کنه نو دا یو concept دی چې به دا coding په کوم طریقه باندې وشي. How to do the code. ګور تاسو چې آئنده کې کم پروګرامینګ کوي نو یاد ساتئ تاسو به OOP فالو کوي. د OOP په ذریعہ باندې به تاسو اوورال کوډینګ کوي با. او زه OOP یوزینګ C++ چې کوم دی د استعمال یوزینګ C++. دا OOP په نور لینګویج باندې اپلای کول شي تاسو. دا OOP کنسپټ چې کوم دی کنه یاد ساتئ دا سي لینګویج ته چې په نور باندې اپلای کول شي یوزینګ جاوا ٹھیک ہے نا, using C# or using VB.NET. Because چونکہ تاسو ته فار ایگزامپل C++ ته ټیکنیک به د ټولو سیم به یو به یې سره آینده چې څونه لینګویج دي نو هغه په OOP یعنی object oriented programming concept باندې کار کوي. object orientation څه ته ویل کیږي؟ what do you mean by object orientation? what is object orientation? دا object orientation څه مطلب دی موږ سره؟ مطلب دا دی نه چې مخکې به مونږ د فنکشن باره کې سوچ کوو, مخکې به مونږ سه فار ایگزامپل د سټیټمنټ باره کې سوچ کوو, او اوس مونږ د کوډ باره کې سوچ نه کوو بلکې د آبجیکټ باره کې سوچ کوو چې بھئی دا آبجیکټ به څنګه کار کیږي. لکه اوس تاسو وایي کنه چې سه فار ایگزامپل سو دینه پس چې کوم وقت په تاسو د پروګرامینګ را روان دی یا به تاسو پراپرټي استعمالوي یا به تاسو میتھډ استعمالوي یا به تاسو فنکشن استعمالوي او هغه به تاسو سره استعمالوي هغه د ډاټ سره به استعمالوي ډاټ لکه ځکه کوم چې سه مای کلاس ډاټ سه کلیر ایټسټرا په دې توګه به موږ هر څه د کوز د ډاټ کلیر شاته کم څه کوډ شوی دی نو دا مخامخ چې تاسو ښکار نو دا آبجیکټ دی او دا غي بیهایند چې کوم کوډ دی نو هغه تاسو کلاس دی. نو څنګه دا آبجیکټ اورینټیشن مطلب دا دی چې د مخکې به موږ د کوډ باره کې سوچ کوو اوس موږ دا غي د آبجیکټ باره کې سوچ کوو. لکه مثال سه فار ایگزامپل تاسو درکم کدا قلم د ما سره کدا قلم نه او تاسو ته سه فار ایگزامپل یو هوایی خبره ته کوم چې لیفت او رائټ او بیا اخره کې چرآشه مزه ته چې دینه تاسو سره قلم جوړیږي نو کدا تاسو ته ویلو چې به ما سره دا قلم دی شکل سره جوړیږي نو تاسو ډېر په اسانه سره دا لیفت دا رائټ ذهن ته ټوله خاطر واستل چې او دا بلیک پن به دا څه وغیرہ دا غي د پر بزان ځان فنکشن جوړوم نو د کوډینګ نه علاوه ز په څه باندې سوچ کوم ام یوزینګ ز په آبجیکټ باندې سوچ کوم. this is called object orientation. object oriented اصل کې ځکه پروګرامینګ کنسپټ د ټول نه ایڈوانس ترکیب دی میتھډ دی چې پاغي باندې مونږ د یو آبجیکټ باره کې سوچ کولی شو. لکه زه به تاسو یو مثال درکم څنګه تاسو ما د پنده مثال درکو زه داسې یو سمپل مثال درکم چې دا ټیبل د ټیبل د پاره زه فار ایگزامپل دا ټیبل زما آبجیکټ دی نو زه تاسو ته چې به یو پلان تخته به یو سه فار ایگزامپل مخکې نه کلیر کوم تاسو ته او بیا اخر کې ته چې دا به ټیبل ما سره نو کو دا ټیبل د دې هر سره مخکې تاسو ته ما دا ټیبل خو دلې وي چې دا به ټیبل دونه به ویډتی دومره به هایټ دي داسې به کلری وغیرہ وغیرہ نو د هر څه بتاو ذهن کې ډېر پاسانه سره غستي او ډېر پاسانه بداغي باره کې تاسو کوډینګ کړی وي. دې لپاره مونږ دا کنسپټ استعمالو. دا اوسه پورې چې څنګه پروګرامینګ مونږ کوو دا ته سټرکچرډ پروګرامینګ وته ویل کیږي چې مونږ یو سټرکچرډ به فالو کوو او دا هغه سټرکچر نه به مونږ ته خامخا یو س کمپایل شورن به شو ماته به یو پراپر انسر راکړو. اوس موږ د سټرکچر باره کې سوچ نه کوو بلکې اوس موږ د آبجیکټ باره کې سوچ کوو. اوس په خطا سوي چې او مین بتا سولي کې دلته او بیا بس هم د یو خاص سټرکچر تاسو سره ډیفاین او سیز د سټرکچر نز اولما او چرته راځم ز آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ سایت ته راځم. ولی آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ چې کوم دی د ټول نه امپورټنت دی او د ټول لپاره یوزیبل دی اصل کې دی. how why because sabah say for example if somebody asks you the question so we can do then so why we use object oriented programming. ځکه object oriented د ټول نه advanced programming دی
زیات کر پروګرامینګ چې کوم دی ټول نن سبا آبجیکټ اورینټډ دی او مونږ اورال کار چې کوو نو په آبجیکټس باندې کوو سوای د مونږ دای په کوډ کې سوچ نه کوو بلکې مونږ د آبجیکټ باره کې سوچ کوو او د آبجیکټ اورینټیشن چې کوم دی یاد ساتئ د سټرکچر لیول لینګویجز او د اوپس یعنی آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ لینګویجز فرق دا دی د مین فرق دی یو څو فرقونه دي چې تاسو خامخا ذهن کې یاد ساتئ که تاسو یو څه وی چې په سټرکچر ولې why we do not use C language as a structured program ولې نشو استعمالولې نو دا غي د پاره یو څو خبرې دي چې موږ سره په C کې نشو پرفارم کېدی ډایرکټ موږ غنی شو کولای دا نمبر 1 خو چې کوم دی ما سره د object oriented programming concept چې کوم دی دا غي لومبه خواص دي موږ سره data hiding دی موږ سره data hiding the object oriented programming لومبه concept موږ سره څه دی data hiding what you do in computer program run کې نو دا بس وخت ها بس شاباس کې د لپټاپ flip down او کنه so number 1 is data hiding the object oriented programming لومبه concept چې کوم دی هغه موږ سره data hiding دی چا په سی کې تاسو نشو پرفارم کولی ډیټا هایډینګ مطلب دا دی چې زه آبجیکټ چاته ورکول شم خو سورس کوډ هډن وي هغه څوک نشي ټریس کولی نو ون کین ډو دیٹ ستاسو کوډ یو طرف ته پراتی ستاسو آبجیکټ بل طرف ته پراتی دا غي مثال به تاسو له عام وینډوز کې در کوم لکه سې کتا سره یو پروګرامي کنه کیلکولیټر نو تاسو سره دا آبجیکټ خو مخامخ پروت دی خو دا غي تاسو سره کوډینګ اویلیبل نه دی هغه پټ دی هډن دی وی کین ناٹ ډو د چینجز ان اٹ نشو کولی چې په دې کې موږ تغیرات او چینجز راولو نو یا ساته ډیټا هایډینګ دا یو لوی کنسپټ دی چې به ډیټا هایډینګ په دې طریقې سره کی بل دا یو بل مطلب چې کوم سره دی نو ډیټا پروټیکشن مطلب دا دی چې ستا ډیټا څوک ایکسس کول نشي ستا ویریبل ستا فنکشن څوک ایکسس کول نشي no one can do or access your private data هغه ډیټا کې څه راځي هغه ډیټا کې تاسو سره ممبر فنکشنز هم راتلی شي او ډیټا ټایپس هم تاسو سره راتلی شي ډیټا ممبرز هم راتلی شي او ډیټا فنکشنز هم تاسو سره راتلی شي no one can do the same changes here دریم نمبر خبر پکې موږ سره دی انکیپسولیشن دا دی موږ سره انکیپسولیشن مطلب دا دی چې یو ډیټا ری یوز شي یا ډیټا ری یوزینګ وتا اصل کې ویل کېږي ډیټا ری یوزینګ یو ډیټا واپس مونږ به یو فنکشن واپس مونږ نشو کارولای پس کې تاسو دا څه کولی چې یو فنکشن تاسو یو مقصد لپاره جوړ کړو او هم د بل مقصد لپاره استعمالو نشو کېدی کنه نو مونږ به ډیټا یا د هغه فنکشن به رییوز نشو کولای دته اصل کې څه ویل کېدو دته رییوزیبিলিټي به وته وی دیتا this was called reusability نو مطلب دا دی چې رییوزیبিলিټي په مدد سره کچا سه فار ایگزامپل یو کلاس جوړ کړی کنه نو امکه کوډینګ زرا واستې شم په خپل پروګرام کې ځان سره اډ کولې شم دا ته موږ رییوزیبিলিټي وته ویل شو دا په سی کې موږ سره نشو کېدی بل د ټول امپورټنت خبره چې کوم دی هغه پولیمورفیزم دی اصل کې پولیمورفیزم this is the most important concept او بیا په دې کې چې کوم دی یو بل کنسپټ چې هغه ته انهریټنس وته ویل کېږي انهریټنس ایټسټرا دا دی موږ سره انهریټنس مطلب دا دی چې تاسو یو کلاس جوړ کړی یو فنکشن لکه اس یو سمپل مثال در کوم ډیټا هایډینګ ګوره ستاسو چې څومره پروګرام دی نو مخکې په سټرکچر لیول لینګویج کې وکړه نو په سټرکچر کې به تاسو سره په سټرکچر کې به تاسو هر څه چې کوم دی په کوم ځای کې پراتو اوبه تاسو په مین کې دنه ایچ اند ایوریثینګ به ګډوډ پراتو تاسو سره په دې کې به تاسو ډیټا ټایپس مو په دې کې به تاسو فنکشن په دې کې به تاسو هر څه موجود دي دا وجنه د ماته ډیټا سکیورټي او ډیټا پروټیکشن نه راغلی بل زدا خپل ډیټا چې کوم دی پرایویټ کول نه شم اوس خو تاسو فعلا په سنگل انټرفیس باندې پروګرامینګ کوي کنه اوس خو تاسو سم یو ځای خلاص شي اوس باندې پروګرامینګ وکړي موږ به دا سکولي چې سه فار ایگزامپل موږ شیر پروګرامینګ چلو چې به سه فار ایگزامپل ما سره یو درې کمپیوټر سي زما دې کې سرور پروتي او زما ډیټا اتوماتیکلی درازي دله بس صرف او صرف چې کوم دی دله هغه سافټویر ورکوم چې دې صرف رن کی دله هغه سافټویر کوم چې دې رن کی خو د سره سافټویر او زما کوډ دوه پراتی دي اوس دې زما صرف ډیټا فټ کی دل درازي دې ډیټا فټ کی دي ذکر راځي خو یاد ساتئ دې چې کوم زما په انټرنل کوډ کې چینجز
نشو کولی نو دا کوډ ځان سره سکیور ساتم نو دا موږ زیات کړ چې کوم دی دا ډیټا پروټیکشن د لارې نه کو نو مطلب دا چې دا کوډ نه دی دا پرایویټ کما مطلب ځان لپاره شخصي کما او دا سافټویر نه دی دا سره پبلک کما نو دی کوډ چې کله زه پرایویټ کوم نو ته کلاس ویل کیږي او چې کوم دا سافټویر ماته ډیزاین شي دا ته موږ آبجیکټ ویل کیږي تاسو به یو سمپل مثال تاسو د سایت نه درکما لکه say for example زه وایم چې student a student is an object خو دا غي behind this دی like a student id name father name address each and everything دا تاسو کلاس کدا وایم چې id name father name course title وغیرہ 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 ټول د توې ما ان کې توې چې student table نو تاسو student table باندې ډیر په اسانه سره پیدا شي دا student table زموږ لپاره یو object او دا غیر بیسیک پراپرټیز چې کوم دي هغه تاسو لپاره کلاس دی دا اتاق جوړو ما سه فار ایگزامپل لومبه نه سوچو کوم چې سه فار ایگزامپل په دې اتاق کې ما سره دلته بچیر راځي دي چې په کچنی سه ټیچر ټیبل وي دي چې دلته به سټوډنټ ناس دي چې په پروجیکټر لګیدلی او په دې ځای ما ته شو کیږي دا ټول خبره لکه دا ټیبل دا پروجیکټر دا سه دا ویوینګ دا سټوډنټس دا چیر دا ټول زما کلاس دی this is my class دا کلاس دی او دا کلاس روم اورال چې کوم دی کلاس روم مطلب دا کلاس روم دی ما سره دا زما اورال څه شي دی دا زما مطلب دی زه چې د کلاس روم باره کې سوچ کوم نو دا زما سټوپیډیټی ده او په چرته زه د کلاس روم باره کې سوچ کوم سو دې پرفیکټ دی تاسو BCS وایي کنه اوس کو تا دې کو سوچ به ته BCS وای زه yes I'm studying BCS اوس کوته ته چې تاسو سټډي کوته ته چې جاوا سټډي کوم سی شارپ سټډي کوم سه object oriented سټډي کوم او سه tilde سټډي کوم او دا یو یو ته لګي اخر کې با کنفیوز چې what do you mean by this stupidity ته simple وای چې I'm studying BCS نو کوزو د BCS هغه یو کورس ته ډیفاین کوم هغه زما کلاس دی کوزو ته say for example only with you I'm doing BCS automatically دا زما څه شي شو دا زما object شو دا قسمه پروګرامینګ کولی شو we do programming اوس کو say for example دا یو ز ډیفاین کوم دا زما structure level دی او په دا ټول ز په یو کلاس کې انکلوز کوم دا زما object دی خبر باندې ورسې دی کنه نو دې د وجنه موږ د خپل ډیټا چې کوم دی دا پروجیکټ کولی شو پروټیکټ کولی شو پرایویټ کولی شو ځان لپاره سی لینګویج کې چې کله تاسو پروګرام ډیزاین کې کنه چې کله هغه ایگزیکیوټ شي سره ستاسو ایچ اند ایوریثینګ موږ کاستور کو نو مطلب دا چې دا کې ما سره سکیورټي نشته دی نو یا ساتي object oriented programming چې کوم دی ما سره کوي هغه ماته ډیټا هایډینګ را ترا کوي ډیټا پروټیکشن را ترا کوي اوس په دې کې الډی ګوره تاسو ما ته شریک کړه چې member function and data types دته member function او member data members ہوتے دي همیشه دا پاره چې څونه variables موږ ډیکلیئر کوو واضح وکړه دا د تاسو data members ویل کیږي او چې څونه فنکشن موږ په یو کلاس کې ډیفاین کوو کنه دا موږ سره سی دا موږ سره ډیټا ممبر او دا فنکشن پر ممبر فنکشن به موږ سره د یو کلاس ګوره اوس په فار ایگزامپل د چر تاسو یو سمپل مثال درکوم چې وای BCS دا زما object دی نو په دې BCS object کې دا خوستا د کلاس نه جوړ شوی دی کنه دا BCS دا د اورال د کلاس نه جوړ شوی دی یو کلاس او په کلاس کې بتا سره ډیټا ممبر به شامل وي ډیټا ممبرز او دا ډیټا ممبرز پلس ستاب ډیټا ممبرز او ممبر فنکشن په دې کې تاسو شامل ممبر فنکشن دا به تاسو شامل نو دا ډیټا ممبرز چې کوم دي هغه تاسو لکه ویریبلز لکه int a دا سي int say for example دی او ممبر فنکشن بس تاسو هغه فنکشن یو دا به ټوټل کمباین کړی تاسو ګوره د کلاس او د object چې کوم دي دا یو زبردست کانسپټ هم دی چې کلاس زمانه دی سیم ډیټا group form के साथ ही like ऐसे यो मिसाल बता सो उधर कमा जो ते which all kinds of students काका the English students थी उससे for example the dealing को मल तमातस zig switch हमारे दास यो मॉड्यूल जोड़ का यो दास यो सेक्शन वाले जोड़ का चिपा के any kind of student search कोलिश हम चिपा के मास्टर प्लूती no all kind of students ndaba कसे the DIL students दा गिदा परजान ला function students थी ना the DIT students दा गिदा परजान ला function DBA students दा गिदा परजान ला function BC students دا غي د پارزان فنکشنز اوس به دا ټول فنکشن به کوم ځای کې کمباین کوم دا غي د پارز یو سیپریټ سیکشن اخلم او ته موږ سیویل شو کلاس ودا سم کې ویل نو دا کلاس زما ډیټا ممبرز او ډیټا فنکشن چې کوم دا سب ګروپ ساتي چې بھئی آو دا کلاس زما د دې مقصد لپاره استعمالېږي لکه څنګه چې تاسو هیډر فایل ویلو هر یو هیډر فایل چې کوم دی دا سوچو کې چې دا زموږ کلاس دی او په دې کې چې دا مین سونه فنکشن دی
اوس سیلار سیار ګټ سی چې بلا 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 پټ سی ګټ سی چې دا ټول فنکشن ہے ټول چاله ور کړی قانون له ور کړی اوس پرنټ اف سی اسه پټ سی وغیرہ سونه چیز ان ایوریثینګ هغه تعالی اس टी डी आई all ور کړی اوس دا کسه مطلب دا دی چې دا سونه فنکشن کم سیم کار کوي یو شان کار کوي انپوټ آوټپوټ درکې وغیرہ انیثینګ ایلس دا ټول هغه یو کلاس کې دی او سبا سمپل دا سویم چې تاسو دا هیډر فایل نه دی یا خدا نیم سپیس دی او یا د تاسو هیډر فایل دی نو دې دا وجنه که تاسو سبا سم تاسو کې چې په آبجیکټ اورینټډ او په سټرکچر پروګرام کې فرق څه دی لومبه ډیټا هایډینګ دی دویم ډیټا پروټیکشن دی اوس دا ډیټا دا څه پروټیکټ کول شمه په 3 ویریبل سره 3 ریزرቭ ورډ سره کیورډ سره چاہے د پبلک پرایویټ او پروټیکټډ وته ویل کیږي اوس هغه ته بیا راځم چې طریقې د هم چې وډی باندې انکیپسولیشن انکیپسولیشن مطلب دا دی چې یو سورس کوډ یو کوډ دی او سه فار ایگزامپل هغه ز په یو نوم باندې انکیپس کما ریوز کوم واپس ریوزیبিলিټی وته ویل کیږي یو فنکشن دی سه فار ایگزامپل تاسو د یو مقصد لپاره استعمالوي او هغه فنکشن سه فار ایگزامپل زه واپس نه جوړوم او تا یو کلاس جوړ کړی دا ستاسو کلاس راواله په خپل پروګرام کې استعمال کړئ لکه زه به دا پریکټیکل ایگزامپل تاسو له سه فار ایگزامپل یو سمپل مثال بدله ایکسل کې بدله تاسو درکم اوس دې کې ما سره ورډ نشته دی ام اس ورډ خو زه داس کار کوم چې ام اس ورډ دلته استعمالوم ایز ا آبجیکټ استعمالوم کړه اوس کو زه مایکروسافټ ورډ ایکسل ټیچ کوم نو زه تاسو لر وګوره دې چې ما په ایکسل کلاس کې مایکروسافټ ورډ ایز ا آبجیکټ انکلود کړ مطلب نه چې دا مایکروسافټ ورډ دی خدا ایز ا آبجیکټ ما سره راغلی دا غو پراپرټیز په دې کې اتوماتیکلی مرج شوی اته وی ریوزیبিলিټی او انکیپسولیشن ستا یو فنکشن جوړ کړی دی او هغه فنکشن سم بار جوړوم نو ماته مشکل دی نو که سه فار ایگزامپل زه یو فنکشن جوړوم کنه او هغه زه واپس اوس کو سی لینګویج نو پای کې یو فنکشن چې جوړ کو بیا ته هغه فنکشن بل څه ته کال کول نشي اوس کو سه یو پروګرام تا جوړ کو فرست امي کلوز ټو سیکنډ پروګرام ما جوړ کو 2 نمبر اوس پای کې عمقاس کم فنکشن چې دوی استعمال کړو زه غواړم اگر حواله مو استعمال کوم په سی کې په سټرکچر لیول لینګویجز کې دا نه کیږي object oriented کې دا کول شي چې الریډي یو فنکشن بل ځای کې موجودي او ته دا خپل پروګرام ته کال کې او سی طریقې سره تبای باندې کار وکړي یو طریقه باندې پاسبل په سی کې چې هغه ته موږ سوي شو هاش ډیفاین ماکرو انکلوژنز ته ویل کیږي په ماکرو په طریقه باندې تاسو کولو هغه بیا تاسو واپس ټول ډیکلیئر کوئ 1 by 1 نو ځکه تاسو پروګرامینګ کنسپټ تراله کنه نو دا ته موږ انکیپسولیشن ته ویل شي پولیمورفیزم څه ته ویل کیږي پولیمورفیزم اصل کې دا د انهریټنس یو ټایپ دی انهریټنس یو وراثت ده پولی وی یو مورفیزم وی شکلونه ده پولی وی یو ده او مورفیزم وی ده د یو سیس په مختلف شکلونه سي فار ایگزامپل لکه تاسو ګورئ کزه کدی زره سه دام زما آبجیکټ دام زما آبجیکټ دی ٹھیک ہے نا دام زما آبجیکټ دی سه فار ایگزامپل these are all shapes خدا دې شیپس چې کوم دی یو شیپ 1 خدا غي مختلف شکلونه دي تاسو نو دې ته پولیمورفیزم وته ویل کیږي اوس په دې شیپ کې با زه چې یو شیپ جوړوم نو زه به دې لړمبه ورکوم چې سه شیپ زما ریکټینګل دی او دا شیپ چې کوم دی شیپ یو وي سه دا زما اول دی او دا بل چې کوم دی زما ټراینګل دی سه فار ایگزامپل ټراینګل دی مثلا اوس د دې پراپرټي په ویډ او هایټ په د دې به صرف ریډیوس وي او د دې به تاسو چې کوم فرام لیفت اینڈ رائټ نو دې کې ډېر داسې پراپرټیز دي چې سیم دي کنه نو چې کله سیم پراپرټیز وي نو داسې اسمه میتھډ ته موږ سوي شو انکیپسولیشن پولیمورفیزم یا وته انهریټنس وته ویل کیږي زه به یو سمپل مثال درکړم یو ګایز ار all students کنه تاسو او سه فار ایگزامپل تاسو د کستاسو say for example ID ستاسو name ستاسو father name ستاسو address او ستاسو course title نو پدې کې ID name father name address دا به different دي maybe address هم same شي او course title یو داسې چې ستاسو ټول same دي ستاسو course title same دی ستاسو date of admission same دی ستاسو say for example entry same دی نو دا یو څه سيزونه پکې same دي دې ته موږ پالي ټول ته اصل کې this is one student او د دې ټول properties different دي نو ځکه دغه ته موږ سوي شو پالیمورفیزم وته ویل کیږي
نو چې کومه پراپرټیز یو شان دي ازرا والم په ټول کې کامن دي او چې کوم ډیفرنٹ دي نو هغه ځان ډیل کوم نو ماته ډیر اسانتیاوي سره ز کوډینګ all لیکم اپلای یکم سو دیټس وای دا مو سره دغه پراپر طریقه ده که سبا تاسو نو سوکسه فار ایگزامپل د ابجیکټ اورینټډ او د دې باره کې کوېسچنز کوي نو باید چې تاسو سو ډیفرنسز اتوماتیکلی هغه ته ساين کړئ بل یو بل پراپرټي مو سره هم شته چې هغه ته کنستراکټر اینڈ ډیسټرکټر وته ویل کیږي کنستراکټر اینڈ ډیسټرکټر دا وته ویل کیږي ٹھیک ہے نا کنستراکټر اینڈ ډیسټرکټر ته وګورئ شاباش لیټس سی کنستراکټر اینڈ ډیسټرکټر څه شی دی څنګه تاسو پروګرامینګ کو کنه نو آی کې تاسو له ګاربیج کلیکشن بدل کو اوس دا ګاربیج کلیکشن لپاره مونږه میموري کې چې هر څه ډیفاین کوو نو هغه د یو نمبر نه انیشیټ کوو داسې یو نمبر ورته ساين کوو لکه say for example تاسو به یو فنکشن جوړو کنه say for example void or there is an say for example sum or تاسو به الته کې say ک int a ورکړه نو int a, b, c نو a plus b into c دا انیشیټ کړه میموري کې خو تاسو ویلیو جوړ شوی دا خو هغه ته به اتوماتیکلی یو ګاربیج ویلیو به وته ورکړي د دې ګاربیج د ختمولو لپاره موږ چې کلم یو پروګرام جوړو نو هغه ته د یو ویلیو انیشیټ کو چې هغه د یا 0 وي یا اني ویلیو وي نو دا هغه لپاره یو سیمبل موږ فنکشن سره استعمالو چې دې ته موږ کنستراکټر وته ویل کی اوس خبر دا ده چې په سی لینګویج کې تاسو میموري خو ریزرف کړه وام غستا خو هغه میموري چې کله پروګرام کلوز شو بیا هغه میموري ما سره ریزرف ده ٹھیک ہے نا اوس که say for example زه یو پروګرام جوړ کوم د ما ورته چې int a اوس باندې کې دا د 0 خو اساین شو دی دا خو دا 0 واپس زه خالی کول نشي کولای بس دا ویلیو اساین شو میموري a ته اساین شوی دا اوس په دا میموري څنګه ختموم نو دا به د لپاره پس object oriented programming کې یو ټرمینالوجي استعمالېږي چې کله زه ویلیو انیشیټ کوم نو دا زما میموري کنستراکټ شو جوړ شو او چې کله say for example هغه میموري لاس کوم ختموم لاست کوم ډیسټروي کوم نو دا به د لپاره ډیسټرکټر استعمالېږي په structured programming کې we won't use this to go all the time نو construction and destructure چې کوم دی موږ هم په دې کې دا یو property و that we used to go last number property چې کوم سره دا هغه ډېر important ده چې هغه ته function and operator overloading دا یو property ده ماسه function and operator overloading ده سره چې وی function and operator overloading بس نه یو function به هغه different کار تاسو کوي یو operator به هغه different کار تاسو کوي زه به یو سمپل مثال تاسو ته درکوم چې فنکشن اوورلوډینګ او اپریټر اوورلوډینګ په څنګه تاسو کارکینو دا نه باره کې بس تاسو ته وراته فنکشن اوورلوډینګ او اپریټر اوورلوډینګ څه شي دي ګورې یو اپریټر د هغه دوه کار کوي لکه په سی پلس پلس کې دا پلس اپریټر نه دی د دوه کار کوي یو اډینګ کوي اډ کوي او یو الفاظ چې کوم دي کانکیټینیټ کوي کمباین کوي یو بل سره اډ مطلب دا دی چې a plus b او a plus b دې سره پیل شي دې ته ما a تر ورکړ 2 b ته ما ورکړ 3 نو ما سره say for example 5 راکې او که a ته ما ورکړ say a او b ته ما ورکړ say for example c نو دې بچ کله دواړه کمباین شو ما ته a c راکې دلته کانکیشن وکړو دلته جمع کړو نو دې پلس دی اپریټر چې کوم دی سیم اپریټر د دوه کار راته وکړ دې ته موږ سی ویل شو دې ته وایي اپریټر اوورلوډینګ وتا سم کې ویل کیږي we can do موږ خپل یو اپریټر بل فنکشن ته اوورلوډ کولی شو یو فنکشن دی چې هغه موږ اوورلوډ کولی شو لکه say for example دې نظر کوم چې sum a, b etc that's او بیا همدا سم فنکشن زه ډیفاین کوم خو یا ساته چې کله اوورلوډینګ کیږي نو فنکشن نیم خو به چینجي خو دا غي پیرامیټر به تاسو ډیفرنٹ دي int a b c etc نو ګوره اومغه سیم فنکشن نیم یوز کو خو دا غي پیرامیټر ډیفرنٹ دي ما سره دا تاسو چې کله فنکشن نیم سیم شي پیرامیټر یا ارګومنټ سي چی پیرامیټر ډیټا ټایپ سي چینج شي یا ریټرن ټایپ یې چینج شي ما سره دا قسمه میثډ ته موږ سی ویل شو فنکشن اوورلوډینګ وته overload a function ٹھیک ہے نا اور say for example یو student تے اگر ڈیلم و یو مک student تے اگر say for example C# یا other language at a time یو کار کولی شي
خو دغه ته دوه ټاسک اساین شوي دي. اوس تاسو یو آرګومنټ یو پیرامیټر تاسو ډی ال دی بل پیرامیټر تاسو سی پلس پلس دی پیرامیټر چینج دي ما سره نو داسې ایسومیټرک ته موږ داسې کسی ویلی شو فنکشن اوورلوډینګ به تاسو کې ویل کېږي. تاسو په خبره پوه شوئ که نه؟ نو مطلب مې دا دی چې دا به زه ګریجولي ون بای ون همداسې چې موږ ون بای ون به وایو. We will discuss these things together. But how? Let me start from the first beginning to go with. اوس راځم چې د کلاس اینډ آبجیکټ کنسپټ دا خو موږ ټول اورال چې کوم دی the data hiding, data protection, encapsulation of data reusing or reusability, polymorphism, constructor and destructor, function appropriate overloading बारे में सो हमारे तशरीह. उस राज़ में the class and object राज़. बस सब बता सो simple reason होगी ना. उस class से what do you mean by a class? Very simple. So whenever somebody asks you about a class, it's a blueprint. It's a blueprint of any object which are include data members and data functions, member functions. ठीक है ना? उनका वायु क्लास से दे क्लास मतलब से दे मुसरा. So what is class? No class से दे मुसरा really simple. चलते बोल. हाँ? لکه دا طبعا څنګه ته ګوریا دا بس تاسو نه زرونه مو سټور الله خوا ساتم دی خو ګوره دی خو. What is class? Class is a blueprint of your object. पर क्लास किस शामिली? In class data members and member functions are included. और पर क्लास की नहीं डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शंस पकी शामिल भी था उससे. और चिकल से फॉर एग्जांपल व्हाट इज ऑब्जेक्ट? व्हेन द क्लास कोड is compiled so it becomes an object. और चिकल कोड कंपाइल शी बस आई तुम गसुवायु ऑब्जेक्ट पतो ही लिखी تا یو نقشه جوړوله د کور د جوړولو مې د نقشه واچوله ته کتاب د جوړه کړه پیج د جوړه پارځه کې جوړه کړه دا ستا کلاس دی. بیا هغه پریکټیکل د امپلیمنٹ کو جوړ دکو دا ستا آبجیکټ دی. د دغه بلو پرینټ نه د دغه کلاس نه تاسو دا آبجیکټ جوړ شو. نو دا خبره ذهن کې یاد وساتئ چې د کلاس او د آبجیکټ ترمنځ زموږ سره صرف دا فرق دی. په آبجیکټ اورینټډ پروګرام کې به تاسو کلاس آبجیکټ کنسپټ وایي. نو سمپل مثال مې درکو بیتا یو اتاق دی جوړاو دا غي مخ کې د نقشه واچول چې دلته په داسې سي وغیرہ وغیرہ ټول د سکیچ په یو پیج باندې دغه ستا کلاس دی. هغه او ما نقشه تا راوغسته ګلکار دی په اون خلاو دا ایچ اند ایوریثینګ بریکس دا هر څه ولګول کرالی کمره جوړ شو دغه ستا آبجیکټ دی. اوس په دې کلاس کې پتا سره سي په دې کې به ډیټا ممبرز یا به ممبر فنکشنز دي. اوس په دې اتاق کې بسي چیرز ٹی وی لانچ وغیرہ ہر چیز دا غستا ڈیٹا ممبرز اور ڈیٹا فنکشنز دي. اوس به تاسو یو سمپل مثال درکوم لکه say for example کې وزولي کما if a person wants to make a car ٹھیک ہے نا if a person wants to make a car یو گاڑی جوړي نو اول هغه یو ډیزاین بکی ډیزاین بزانته جوړ ډیزاین یو میپ ټایپ بداغي جوړي یو شیپ بداغي جوړي او بیا هغه شیپ کې اوس چې کله جوړي کې نو هغه وایي چې بھئی سه دا ټایر دی د بریک دی د کلچ دی جو بھی ہو ٹھیک ہے نا د کلچ دی دا هر څه پکې اخلي د شو دا د بانټ دی وغیرہ وغیرہ نو دا ټول زموږ څه دي دا زموږ ډیټا ممبرز دي یاد ساتئ دا څه شي دي موږ سره ډیټا ممبرز. اوس دا کلچ پکار څنګه کوي ټایر به څنګه چورلېږي بریک به څنګه
دا به څنګه فنکشن ادا کوي څنګه کار وکړي دا ما سره نو دا زمونږ اصل کې دا غي ممبر فنکشنز دي اصل کې اول تاسو دا نمونه ځان سره سکیچ کړل چې دا نمونه دي دا ستا ډیټا ممبر شو دا کلاس اوس په دا کار څنګه کوي how these data members how say for example break یا say for example clutch یا other things will work ٹھیک ہے نا نو چې کله say for example زه دا working define کما چې به دا په څنګه کار کوي د ګاډي دا سپیډ میټر به څنګه دا په سمانه باندې څار کوي تکه به کوي دا هر څه ته موږ سوي شو how does it work how the say the above things works دا به څنګه کار کوي ما سره نو دا غي د پاره موږ بس استعمالو we use the member functions هغه به تاسو سره member functions باندې موږ ډیفاین نو په یو کلاس کې چې کوم دی پای کې بتا سره ډیټا ممبرز وي او پای کې بتا سره دا غي فنکشن دي تاسو member functions وي ٹھیک ہے نا say for example دا ماوس ما جوړ کو دا مې ډیزاین کو نو په دې کې یو بٹن بل بٹن سکرول بٹن لیزر لایټ بٹن لیزر لایټینګ دا خو دا غي موږ سره ډیټا ممبر شو اوس به دا څنګه کار کوي دا غي د پاره ما سره member functions پکار دي چې کله دا هر سما ډیزاین کړ نو دا غي نه پس چې کوم دی تاسو بیا دا غي څه کوي دا ارس بیا به فولي کمباین کې دا ارس او دا غي نه به when class their data members and functions are compiled or made together نو چې کلم دا هغه together شي مطلب دا دی it will create an object اب automatically تاسو له یو object بدل جوړي مثال بدل simple درکم let me give you a very good example of it class چې کلم شروع کیږي یاد ساتئ دا به the main above وي دا یو رولز دي سره class چې کلم جوړیږي when creating a class you have to know the class باره کې تاسو سو خبره وره چې دا به number 1 out of body of the main function به یاد ساتئ دویم will start from reserve class name دا یو reserved name the class دا به خامخا define کوي and in class we have to define the access specifier access specifier बता सो रकम कमी अब बता सर या public वही या ब protected और या ब private भी access specifier च कम दे ये तमुगा access specifier बता सर की वेरी की this is called access specifier और access specifier वता ज़कवी लिखीगी चिदा मुंगा कल main तकालकू करना दा class नो या ब access की या ब ने access की access मतलब दादी ची आलते सो कारोली शानी शी कारोली नो कते वे ची द tool कसाने उकारी public इस्तेमाल का protected मतलब दादी ची सिर्फ जमा data types ची कम दी आगा protect करना और function भी इस्तेमाली और private मतलब दादी ची सिर्फ दा यो class थे دا یو مین دی زما دا یو کلاس استعمالي خو بل کلاس ته نشي استعمالولې په دې بیا ځان ځل एग्जांपल درکوم صرف آیډیا تاسو له کلیر کوم let me clear the idea اوس په څنګه کوي تاسو let's have a look زبر هغه یو سمپل مثال تاسو له درکم د کلاس اول بتا سره کلاس وی بیا بداغه نه پس بتا سره چې کوم دی کلاس نیم داغه نه پس کلاس نیم او داغه نه پس چې کوم دی two parentheses etc और बया दागे ना पस पता सर सी ता सर वसे पब्लिक वेरिएबल बई एक्सेस स्पेसिफायर बई और दा पब्लिक चिकम दे याद साथे ता सर बदागे ना पस फंक्शंस च सुनी अब ता सर एक्सक्लूड दा बई ता सर चिकल दा मा सर डिफाइन शो दा each and everything ना पस चिकम दे या ब मेन बॉडी के दास्ताउस दा कम क्लास नेम चिकम ता सो कारी के ना दा क्लास नेम द क्लास नेम बताओ दिस एक ऑब्जेक्ट पे जोड़वे ऑब्जेक्ट बस में जुड़ेगी अब बताओ द क्लास नेम चिक सिमी क ए बी एवर कवे क हर सी और बे दागे न पस द क्लास नेम एनी नेम और कोई से चाह बे तासो इस्तेमाल के
او بیا چې کلم تاسو پدې کې دا فنکشن کم ډیفاین کړی کنه پدې پبلک کې اب تاسو obj او ډاټ سره باغ فنکشن نیم چې کم تاسو ریوي اب کال کې and then هغه تاسو اتوماتیکلی سي توګه باندې کار وکړي. Let's have a look practically here. My mouse is not working again. Let's see. Zabarasham these no gore class example bata us madar kama. So come to death. So go back a new file. Or zabar come to class example. Zaba hash include iostream and then using namespace std and class reserve world that was istemal or the class na pas say my class or simple my class or da na pas two parentheses pakpala bande guraga end parenthesis stage kam de terminated function statement terminator revatolo bia da na pas बताओ सर से for example you need public और पब्लिक की बता सो बोरे या बदी से किता सो प्राइवेट इस्तेमाल है या बता सो प्रोटेक्टेड इस्तेमाल है और या बता सो पब्लिक इस्तेमाल है ददी बिया यो मिसाल ता सो लजप एक्स स्पेसिफाइड के दर कोमा और पब्लिक की बताओ सो कवे दिस की बता सो फंक्शन डिफाइन के लाइक से फॉर एग्जांपल print me anything what you want to go print me और जब बदी से कि सो कमा just print something जबोरी कम see out and say hello this is class example etc. और ब्या बसो के उस चिकम क्लास तासर बस wind up show गोरे class reserve world ब्या द class name ब्या बतासो गोरे दलते क्लास ने तासो private में लिखले शे private और private के बतासो int a दगा से ओकरे वेरिएबल मुंगो डिफाइन करी शू नो दा वेरिएबल च तासो कम डिफाइन को या साथे देता मुंगो सिविल शू देता डेटा मेंबर्स होते वीरी की और जो कम दा फंक्शन हम डिफाइन का करना पर एक क्लास के हमेशा पारा टोल फंक्शन मुंगा पब्लिक वाइज डिफाइन को नो देता असल के मुंगा सिविल इशू देता मेंबर फंक्शंस होते वीरी की देता मुंगा सिविल इशू मेंबर फंक्शंस नो करे तास तमाम भी करना जो मुंगा क्लास न दे दा बद डेटा मेंबर्स और द मेंबर फंक्शंस कॉम्बिनेशन न बता सर क्लास छोड़ी की नो करे सिंपली मा दीज़ न दा डिफाइन को चाव दा जमा मेंबर फंक्शंस दी और दा जमा नो फिलहाल मा सिर्फ यो मेंबर फंक्शन वागस्त चागा पब्लिक प्रिंट ते मा सर उस दा जपा मेन एक्सेस कोलिशन चित्र स्कल तासो मेन तराशे कना नो याद साथे प मेन की बताओ सुकवे दागी बयो ऑब्जेक्ट जोड़ावे उस पर होता सर क्लास हो दिस वाज अ क्लास उस पतास दागी यो ऑब्जेक्ट बजुड़ीगी नो तास शिदा कम क्लास नेम दलते इस्तेमाल कर दे कना माई क्लास दा बे इस्तेमाल के सो राइट नेम माई क्लास और आ क्लास कम आ क्लास तास इस्तेमाल के दागी बस तास ऑब्जेक्ट क्रिएशन कीगी ना गइले ab obj abc एनी नेम मतवर कोलिशे तो टोल ना खुनुम कन्वीनियंट नेम च कम देगा obj दे उस ऑब्जेक्ट मादा दागे जोड़ शुदा क्लास ऑब्जेक्ट मादी से क्रिएट को द दे लाइन मतलब दादे चिता कम क्लास बरा डिफाइन कर दे कना आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट चिकम ऑब्जेक्ट मा सरे दे आदल तमासरे जोड़ शु ऑफ द क्लास चिकम क्लास मा सरे दे कना नो दागे याद साथे मा सरदा obj ऑब्जेक्ट जोड़ शु उस जबदा मेंबर फंक्शन चिकम दे दा कम मेंबर फंक्शन प्रिंट मी दा बसिंगे एक्सेस को दा डायरेक्ट जनरेशन में एक्सेस को तरसो पर तास ऑब्जेक्ट नी क्लियर करे देसे नगोरे कचर तजराशमा obj ब उलिकमा और दनक्ती न पस कम दीजे के ता कम पब्लिक फंक्शंस दिगना कम चदा रास्ते दे अब दीजे न काल के प्रिंट मी एटसेट्रा रियली सिंपल दा मासर कम दे दा ऑब्जेक्ट शो दा क्लासेस शो दा प क्लास की कचर तासो प्राइवेट फिलहाल निश्ते दे int a हमेशा दा पारा वेरिएबल डिक्लेरेशन मुंगा प्राइवेट लिखो
او پبلک فنکشن همیشه لپاره فنکشن چې کوم دی موږ پبلک ډیفاین کو دا غي نه پس وګوره چې کله کلاس تاسو سره ډیزاین شي دا غي نه پس تاسو دا غي کلاس چې کوم دی دا غي به او بي جی باندې یو آبجیکټ جوړ کما او دا غي نه پس د او بي جی په واسطه باندې زب دا کلاس پبلک فنکشنز با د ډاټ په واسطه باندې کال کوم یو په بیس ګوره نو وګوره کچرته زدت د ایگزیکیوټ تراشم او کمپایل اند رن کما نو کچرته سیف فار ایگزامپل کوم چې کلاس ایگزامپل ایٹسټرا ریلی سمپل نو کچرته زرن کما نو ماته دیس از مای کلاس ایگزامپل نو سره ما خو ته چې دا راته پرنټ کا ډیر کسان وو د دې کوډ ورسره دایو مثال شو نو یو هاف ټو لرن کانسپټس تاسو به کانسپټس اصل کې استعمالوي ګوره معلوم به اوس وګوره زما ډیټا هایډ د ما سره کنه ډیټا از هډن هیر خو زما وګوره یو سمپل مثال بتا سو درکم په نورو های لیول لینګویج پروګرامینګ کې چې کله موږ د مایکروسافټ ایکسس سی شارپ ټیچ کوو کنه نو په دې باندې سټوډنټس نه پیږي چې دا څنګه کو سبا تاسو په دې کې کار کوي په لاست سیمستر کې نو مطلب دا دی چې تاسو ډېر ایزیلی پیږي که یو بٹن راواله مکنه یو مثال تاسو درکم نو که زه سي یو ایگزامپل تاسو شو کول غواړم ګوره دې سره اساس یو مثال ورکوم دلته زه تر کوم چې سي کمانډ 1 یا کمانډ 0 ډاټ دا کمانډ اوس تاسو خپل سوچ کولی شئ چې دا کمانډ 0 زما کلاس دی او دا ډاټ چې کوم دی پای کې ممبر فنکشن دی ما سره اوس که زه یو کس ته عام کس ما سره راشي او سکرین را سره زه دا پروګرام ټیچ کوم په دې باندې باغ نه پیږي بټ whenever you learn اوس ما ته پته لګي چې دا کمانډ 0 د شاته به سونه کلاس کوډینګ بشوي ما سره چې د دې ویټ په سومري دا بٹن سومري کش کړه لیفټ یې سونه دی رائټ یې سونه دی کلر یې څنګه دی کیپشن یې څنګه دی نو مطلب دا دی چې کمانډ 0 زما کلاس دی د دې کمانډ 0 کوډ تاسو کتی شي نه دې کمانډ 0 کوډ کتی شي تاسو چرېم نشو کته ډیټا هایډینګ ما سره دی کو نه دی اصل ډیټا ما ته زما چې اوس کو سه فار ایگزامپل مایکروسافټ مال دې بٹن کوډ راکی نو بیا خو ما د مایکروسافټ نه ال سوا غستل ما ته خو پته ولګی چې دا بٹن څنګه جوړ کړی د ما سره نو کمانډ 0 چې کوم دی د دې شاته دا یو غټ کلاس فیچر ده پای کې با د دې بٹن د پاره به د کمانډ 0 د پاره با د دې بٹن د پاره به ډیټا ممبرز او ممبر فنکشن به سنټ شي او اوس دا غیر ډیټا ممبر فنکشن زله ک کیپشن استعمالول شم داسې د دوی کوم چې سه هلو ورلد ایٹسټرا زه کول شم داسې خو په ډاټ باندې با د دې آبجیکټ هغه ممبر فنکشنز به اساین کیږي الته ما سره کلاس جوړ کړو ماراله ممبر فنکشن می جوړ کمانډ 0 او چې کله په دې کلیک کوم نو هلو ورلد ته اتوماتیکلی دا غنم اوس ما ته څه پته لګي I do not know چې به دا کیپشن د پاره د دې دا ممبر فنکشن بل اسنګي بیهایند لکه تاسو کتل کنه چې به مونږ کله دې ډیف ترالو کنه نو ما ته لیکل چې او بي جی نو دا خو تاسو ال تخکاری خدای شاته ما سره دا کلاس نشته زه په دې کې چینجز نشم کولای نو سور زبردست کنسپټ چې او ما سره بیهایند ال د کې آبجیکټ دی او دلته ما سره دا غي بر کلاس دی او لاندې آبجیکټ ډیفاین شوی دی کلم چې سه فار ایگزامپل مونږ یو پروجیکټ جوړو پای کې زه ډیلیل فایلز کې زه خپل آبجیکټ اخلم ډیلیل فایلز یو کس لور کما هغه سه فار ایگزامپل هغه استعمالول شي خو تغیرات پکې نشي راوستي چینجز پکې نشي راوستي اوس لکه سه فار ایگزامپل I have many softwares لکه دا کرنسی سافټویر دی نو خدا دې چلول شي he can play that of course play کولی شي خو مطلب دا دی چې زما کوډینګ کې چینجز نشي راوستي نو که چرته object oriented programming concepts مونږ سره وی یاد ساتي no one can do that let's see وګوره دلته زما each and everything موجود دي هر څه شته خو ډیټا ما هډن کړی دی ډیټا ما هایټ کړی دی هر څه کولی شي پدې کې چینجز هم پکې راوستي شي خو زما په کوډینګ کې چینجز نشي راوستي هغه ډیټا الریډي هډن دا ما ول سافټویر کړی بالا ټیک اٹ بٹ the changes he can't do نشي کولی هغه اصل کې نو مطلب مې دا دی چې object oriented concept is such a good concept او په دې کې اوس په فلال د دې امپورټنس تاسو ته پته نشته دی چې کله تاسو خدایم کې چې تاسو پروګرامر شئ نو ان شاء الله کېږي کنه کم کس چې انټرست ساتي او پروګرامر کېږي کم کس چې انټرست نه ساتي he cannot be بل وشر خدای خپل ځان څوک نشي کېدی کنه ناس نو مطلب دا چې being a programmer بیا تاسو پته بلګی چې او what we are doing wrong what we are do good in that sense اوس مایکروسافټ ایکسس دی نو پای کې ډیټا هایډینګ نشته ځکه الته object programming concept نشته ما سره الته پروجیکټ ورک بس کوډینګ هم سره ورک ته صرف دنو کولې چې کوډ باندې ته پاسورډ لګولې شي ا کوډ پاسورډ هم کا کوډ ګور الته کې
C#, VB.NET, Java, these ASP.NET, PHP, etc. دا سکی دا object oriented programming concept فالو کوي او دا غي د وجنه زما سافټویر کلین پلیټ فارم باندې چلیږي زما سورس کوډ ما سره ډیټا هاي دی دې د وجنه که سبا تاسو نو سیف فار ایگزامپل دی باره کې اوس کو یو بل فنکشن سیف فار ایگزامپل any other function you can make another function really simple and this white say print me again etc. anyone you can do the following things. See out, say for example this is my second line etc. बल फंक्शन में जोड़ को दीजिए ना नो गोरे कच्चर तो से फॉर एग्जांपल ओबीजे तराशम ऑलरेडी खमा कल करे दा ओबीजे द प्रिंट मी अगेन सिर्फ दा इस्तेमाल करना सो नो रियली इजी मेथड बल फंक्शन में कॉल मतलब दा फीचर फंक्शन से हम जोड़ के क्लास में तो ना क्लास में कोई मतलब पटी हां ऑफ कोर्स बस ته څه په دغه کار کوم چې ته څه وکړې اوس خو تاسو وایي چې سره دا هم تخکاری زه تاسو وایي چې دا څنګه پټ شو ما تخکاری دلته نه که چېرته سي فار ایگزامپل تاسو وروسته پروګرامینګ کوئ که نه نو تاسو به د یو کلاس نه پس په نقطه ورکوئ او هغه به تاسو استعمالوئ خو دا د دې شاته چې کوم کوډ یې اما سره پټ ښکاري ځکه تاسو ما د اکسس مثال درکړ چې که تاسو اکسس کې کوډینګ کوئ که نه نو دا کمانډ زیرو کم ځای کې دی او څوک دی او کم کلاس دی او کم ځای کې دی د دې چاته پته نشته دی تاسو خپل سوچ کې خامخا د دې پروګرامینګ هم چرته شوی خامخا به چرته شوی نو هغه مونږه اوس تاسو به چې په دې سی کې دا څنګه کلاس دا خو مونږ تخکاری دلته کې نه د دې اوس خو صرف تاسو ته ټیکنیک ته ښیم که چېرې تاسو دې پورشن ته وګورئ دا پورشن دا به وروسته تاسو پروګرامینګ کنسپټس کې استعمالوئ وروسته سی شارپ کې یا any other languages کې نو پای کې څه چل کړی دی پای کې تاسو ته چې کوم دی صرف او صرف بس اسانه پراپرټي په خپل هغوی جوړ کړې ده او تاسو به استعمالوئ ون بای ون هلو وعلیکم السلام